د وجنه عقبه ابن عامر رضی الله عنه دی بارک راغلی دی وې دې ته چا ویلې چې ستاسو د ایمان د خبرو سره څومره مینه ده او څومره قدر ده سره تاسو د ایمان د خبرو وې عقبه ابن عامر د مصر کې اوسېده او دی ویلې چې زما د کعبه پر باندې قسم یې کشیر ته ما ته پته ولګي چې په مدینه منوره کې یو سړی د امت د ایمان یو خبره خي وې زبد مصر نه سفر وکم مدینه منوره ته د ایمان د یو خبره د پاره چې دا د زیزده کما مدینه ته بزم او د اغاز نبی ته اعظم صرف د یوې خبرې د زده کړې لپاره نو دومره غم او د هغوی سره ابو دردر رضی الله عنه بارک راغلی دی وې دې به داسې ویلې وې که چېرته الله یو کس پیدا کړي او هغه ماته د دین او د ایمان یوه خبره ښیي وې قسم په الله که چېرته دا په برق الغمت علاقه کې چې دا د مدینې منورې نه د 3 ورځو د مزل په اندازه باندې لرې ده وې زه به دغه برق الغمت ته ځمه صرف د دغه یوې خبرې د زده کړې دپاره چې زه د هلته زده کړم او بېرته به راځم نو هغوی سره به د دې دین د خبرو دومره غم و خو موږ سره دا غم نشته دی کله چې دا غم زموږ سره پیدا شو الله رب العالمین به ډېر خیر موږ او تاسو ته راکړي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما دی د دې لپاره ذکر کوو چې دا خبرې په موږ باندې بوج نشي دې باره کې راغلي وایي دته چا ویلې چې په صنعاء الیمن په لرې طرف کې یو صحابي دی جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما چې دا یو حدیث بیانوي هغه حدیث د حشر چې تاسو به د قیامت پر ورځ د خپل رب ته ورجمع شئ په داسې حال کې چې حفاة عراة عرلا په خیب له به وي او تاسو بربند به وي او ناسنت به وي په دې حالت کې به تاسو د قیامت پر ورځ خپل رب ته ورجمع شئ صرف د دې حدیث د زده کړې لپاره عبدالله ابن عباس وایي چې ما ته پته ولګېدله چې په صنعاء الیمن کې یو کس دی او هغه ته د حدیث زده دی وایي د مدینې منورې نه صنعاء الیمن ته څه د پاسه د یوې میاشتې په اندازه باندې مزل و وایي ما ځان له اوښه تیاره کړله د سفر دپاره چې زه صنعاء الیمن ته لاړ شم صرف د دې حدیث د زده کړې دپاره وایي زه روان شوم او تقریبا 30 ورځې مزل وایي ما وکړ وایي کله چې صنعاء الیمن ته ورسېدلم د دې صحابي د کور ته ورسېدم وایي چې ما دې وخت ته وکتل وایي د نیمه شپه وه ټیم نیمې شپې ته رسېدلی وایي ما دا بده وګڼله چې دلته دا د علم احتیاج زما دی د علم زده کړه زما مقصد دی نو دا ما بده وګڼله چې زه د صحابي د دروازه ټک ټک کړم او په نیمه شپه باندې دا صحابي سره ایښ کړم ځکه احتیاج دلته زما دی وایي ما دا خپله اوښه دوره مخې ته وتړله او څادر مې خور کو په دې باندې زه وده شوم چې وده شوم وایي زه د 30 ورځو د مزل ستړی سړی وم خوب ډېر راته وده شوم دې دپاره دلته وده کېدنه ما وایي 30 ورځې مزل مې کړی دی هسې نه چې ساره نه صحابي چې ته لاړ شي او زما د 30 ورځې مزل عبس لاندړ شي وایي چې زه وده شوم وایي چې کله سهار شو زه پې شوی نه وم خو لیکن دغه صحابي راغلی و زما دې سر ته ولاړو وایي فاستيقظت باسترجاعه وای هغه انا لله و انا الیه راجعون ویلې او زه د دې په دې انا لله و انا الیه راجعون ویلو باندې رايښ شوم وای د صنعاء الیمن وای د شګینه علاقه او ټول شپه په ما باندې وای دا شګې په الوتې وي او په دې شګو کې زه ډوب شوی وم وای د صحابي دا ګمان کړی چې دا څوک شا وجلې دی او زما د کور مخې ته راوړی دی دلته ارتلی دی و چې کله سره عجیب شوم ما ورته داسې وکتل وای ما ته وکتلې زه وپېژاندم ما ته ویلې چې الستا ابن عباس ته ابن عباس زوینی ابن عم رسول الله د رسول الله د تر زوی ته نی وای ما ته ویل چې ما وای ما ته ویل چې ګوره تا غړ زیته کړل په جړا شو وای ته په نیمه شپه باندې راتلی او ما د دروازه نه ټک کوله که چېرته سباله د قیامت په ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شم او بیا ما ته سباله ووایي چې ګوره ستا د کور له په نیمه شپه باندې زما د کاکا زوی راغلی او ستا د کور مخې ته په خاورو کې شپه کړې وه زه به رسول الله ته څه وایم عبدالله ابن عباس ورته ویلې چې ګوره ملګری احتیاج زما او حاجت زما او زه د یو حدیث د زده کړې دپاره دلته راغلی وم ما دا بده وکړله چې خپل حاجت پسې زه تا په عذاب کړم وایي کوم حدیث وایي دا حدیث راته ویې تا ته چې کوم حدیث زده دی چې د قیامت په ورځ به دا خلک خپل رب ته ورجمع شي حفاة عراة عرلا په خیب له به ناسنته به بربند به دا حدیث د عبدالله ابن انیس باره کې هم راغلی دی الادب المفرد کې امام بخاري رحمه الله ذکر کړی دی والجامع ولا درس مختصر ذکر کړی دی نو دا حدیث ته به زده کړو د یو حدیث لپاره 30 ورځې مزل کول دا د صحابو سره د دې غم او د دې فکر ور سره